د نوښار ته سوچ هم نشي کولی چې ما څومره فنډونه نوښار ته راوړي. د صوبې بجټ د یو کال هغه وخت کې به 120 ارب 1200 کروڑ او د نوښار ته ما څه راوړي 1.5 ارب روپۍ ما نوښار ته راوړي 1500 کروڑ چې دا تاریخ دی. د صوبې یو کال هر څه ما تاسو ته راوړي. په دې دپاره مې نه راوړي چې ما پرې نه وشي. دا د موږ ضرورت و، دا د تاسو ضروریات و، د تاسو چا خیال مو ساتلی. موږ ته د اوبو مسلې وې، موږ ته سکولونو مسلې وې، موږ ته کالجونو مسلې وې، موږ سره یونیورسټیانې نه وې، موږ هسپتالونو مسلې وې، موږ سره ګیس نو، موږ د بجلۍ مسلې وې، لارې کوڅې مو تباه وې، سړکې مو ماتې وړې وې. نو ما خو دا شوق سره کړي، ما په چا حساب نشته. د دې سره ما ته الله راکړي، زه الله نه غواړم. الله تعالی ما ته همیشه عزت راکړی دی، ځکه چې ما د څه لالچ باندې نه دي کړي. ټول دنیا ده. عمران ته ویم چې دې خلکو فکر مه کوه، د حیثیت نشته، لوی آبادي ده، نوي خلک راوله، نوي خاندانونو ته لاړ شه، غریب ته لاړ شه، غریب سره موټ زیات دی د ښار نه. د غریب خیال وساته، نو ګورو چې څنګه نه راوځي. دا خلک به ټول موږ سره راوځي. نن که ما پارټي جوړه کړې دا نوښار فخر دی، او انشاءالله دا مشري به نوښار ته ته راوړم، دا مې سره وعده ده. دې کې اړو شک مو نه کوي. نن په صوبه کې ما جلسې شروع دي، چېرته ورکرز میټینګ دي، چېرته جلسې دي. ما ځان ته 2 میاشتې ټایم ورکړی دی. ستمبر او اکتوبر انشاءالله تحریک انصاف پارلیمنټیرین د صوبې نمبر 1 پارټي به ثابتوم په دې 2 میاشتو کې. دا څه کم نه لګوم. دا زړې پارټیانې دي به صفایه کوم په ټوله صوبه کې. او دا چې کوم چوکۍ دی حیثیت به زه تاسو ته ښیم، ځکه دا محنت ما کړی دی، ما ملګرو کړی دی. تحریک انصاف ته د صوبه کې ټول خلک دومره اوسي دي. نن دا اسمبلی کې چې MNAs MPs ناست وو، په هغې کې 60% ما شامل کړي وو تحریک انصاف کې. ما بهترین خاندانونو خلک راوستي وو، طاقتور خلک مې شامل کړي وو. نن هغه ټول ما سره ودرېدل. دې وخت کې 40-50 سابقه قومي او صوبایي MNAs MPs ما سره ولاړ دي. خو دا درته وایم چې دا ټول را سره رابطه کوي، او ټول په انتظار کې دي چې عمران خان دې جیل ته شي، دی دې فارغ شي، نو موږ راځو. دا څنګه PTI ده؟ ټول راته وایي چې عمران خان پارټي کې اوږده دفاع شوه، نو موږ تاسو سره یو. دا خو PTI سره نه دي. او دې جهان چې تاسو په تش لاس پاتې وئ. زه تاسو نه قبلوم چې چا سره ووټو، کومه علاقه کې کومه ضلع کې طاقتور سړی و، هغه ما سره ودرېدل. نن هغه خلک پاتې دي چې چا خپل حیثیت په هلکو کې نشته دی. ما نه ټي وي کې سوال وکړو، وایي دا غټ نومونه تا سره نشته. ما دې غټ نومونو سره شته نه، زه پې څه وکړم؟ ما ته ضرورت نشته دی. ما ته هر ضلع، هر قوم، هر خاندان، هر ګروپ، هر مشر په ټوله صوبه کې معلوم دی. د هر چا حیثیت راته معلوم دی چې دا څوک راوړو کې دی. او چې چا حیثیت دی په دې صوبه کې، هغه به پر سړک سره ولاړ وي، وینئ به روزانه به وینئ چې انشاءالله ټول طاقتور خلک موږ سره روان دي. ما سره ټولې صوبې رابطه ده، رنګارنګ ټلیفونونه راځي، هر یو غواړي چې زه موږ سره ملګری شي. خو زه په خپل سوچ باندې کار کوم، ځکه دا صوبه د ما صوبه ده، دا ملک د مو ملک دی. ما چې پارټي جوړه کړې ده، کمه کرنې چې تاسو هم ډوب کړم، ځان هم ډوب کړم. انشاءالله داسې به وځو لکه ستورې غوندې به وځو، ډېره پروا مې کوي.